زموږ پہچان په یو شی باندې کېږي چې موږ خپل تعلیم ته توجه وکړو ځکه چې موږ د تاسو نه ملګري راغلو نو په دې کې زما په خیال باندې چې موږ اکثریت د انډور ډېر زیات دی نو چې موږ دا کوشش وکړو چې په خپل بچو باندې لکه ځان عبرت ورکړو موږ په خپل بچو باندې کوشش د تعلیم وکړو بعد دا تنظیم چې کوم شی ما په ډېرو کې د جګړه کم به تعلیم بچي دي وسه دي داغو لپاره زموږ د دې بودیجه د پروګرام ډېر غټ خدمات دي زموږ د سردار صاحب دغه چې کمپلیټ دی نو موږ په دې باندې پکار دي چې موږ په تعلیم باندې توجه وکړو خپل بچو ته تعلیم وکړو نو موږ په تعلیم باندې وکړو نن سره پورا ډاکټر پاک جنگ نه دی لپاره نه دی هغه د نور نه دی سیده کارم جنگ دی اکار دا چې زموږ په کوم کې امتحان پیدا شي جنرال پیدا شي زموږ په کوم کې ماشټران پیدا شي پروفیسوران پیدا شي نو زموږ دا کوم ان شاء الله په وړاندې دي کچره موږ دا سوچ وکړو چې خپل کا شر موږ په پلاس کوو یا د ور پلاس کوو یا د پټی کوو نو ټول په دې باندې کار لګي زما په ټول مشرانو په دا خاص دي چې په خپل بچو باندې سیده تعلیم توجه وکړي کم خلک چې ورسره دي زموږ د سردار صاحب الله پاک دې انسان پیدا کړی ان شاء الله هغه په توسل سره زه دا خبره کوم چې کم ورسره دي داغو د تعلیم مسله کې سردار صاحب موږ ته اړ کوي موږ د هغې د اړ مطابق ان شاء الله چې زموږ نسلونه مالي امداد کېږي ان شاء الله هغه سره به موږ په دې کې شانه په شانه خپل بچي تعلیم سره وابسته وساتئ او موږ چې دا کوم خلک په دې ادارو کې موږ ته پته ولګېدله زموږ د قوم ډېر خلک اوس هم په دې دفترونو کې دي په دې ادارو کې دي خو هغو د ځان نه د ګوجر لباس چې دی دا یې د ځانه ګوجر کړی دی او دا د ګوجر په تعریف او د ګوجر په تعارف او د ګوجر په پېژنګلو ورته ځان بد ښکارېږي نو هغه خلک بهله کېږي چې زموږ نه د قوم د اتفاق او یووالی ویني نو هغه خلک به زموږ سره راوځي او نور به موږ کوشش کوو چې موږ د ډپارټمنټ ته د ادارو ته د محکمو ته خپل خلک ولیږو چې هغه زموږ د قوم خدمت وکړي دا د یوې پارټي سره نه دا غیر سیاسي تنظیم دی خاص کر دا یو فورم چې دا د نوجوانانو تنظیم دی نو پکار دا چې دا نوجوانان چې دا مخکې راشي د قوم دپاره د خاورې دپاره خدمت وکړي نو ټولو نوجوانانو له پکار دي چې سردار صاحب هم عمر له ژوندی نه وي دا نور مشران به هم عمر له ژوندي نه وي دوی اوسه په اسلام پیپر لیکل نه دي کړي چې هر عمر له به موږ په جوړ کړو د قوم خدمت به کوو نوجوانانو له پکار دي چې دوی مخکې راشي د قوم خدمت وکړي نو مطلب دا دی چې زیاتر زموږ په قوم کې کمی هم د دغه یو تعلیم کمی دی نو چونکې الحمدلله د قوم سره د وسایلو څه کمی نشته که هغه مالي چې څومره موږ وګورو د الله په فضل او کرم سره زموږ د قوم نه سوا د بل چا سره نشته تنظیم چې دی دا زموږ غیر سیاسي دی زما په خپل تعلق د پي ټي آی سره دی زه د پي ټي آی په ټکټ باندې د دې هغې نه منتخب شوی هم یم نو لکه دا تنظیم چې دی دا زموږ د قوم تنظیم دی او انشاءالله د قوم خدمت چې دی هغه به د ګوجر یوت فورم د پلیټ فارم د ګوجر یوت فورم د چترۍ د لاندې به انشاءالله ټول به شریکه کوو تاسو ته وایم چې موږ سپینګیری شوی دی دا نور خلک سپینګیري دي ستاسو مقرره روانه ده او چاته به لار نه پرېږدئ کمزوری کار به نه کوئ بل یو خبره زما په دې قوم کې شته مشران پکې ناست دي دوی ته وایم او د اړه کوم یې ورته وایم چې دا به نه کوو چې دا پلانکی قوم لاړ او دا پلانکی دا قومونه دې وباسئ چې دا شپنکی دی او دا باندر دی دا خبرې ختمې کوي موږ ټول یو ګوجر یو موږ ټول یو هغه د انجان نه راغلی دی خو زما ورور دی ګوجر دی نو زه ورسره خواته ولاړ یم او شانه به شانه به ورسره ولاړ یم د هغه ګزار به زه علم هغه باندې به ګزار نه پرېږدم اوس د کشرانو وخت دی کشرانو ته اپیل کوم درخواست کوم بچیا زه به تاسو فخر کوم په رب یقین وکړه چې زه د خپل کار په بچو فخر کوم فخر چې په اسکولونو کې نه ما په مدرسو کې نه ما په جوماتونو کې نه زه ډېر خوشحاله یم ډېر زیات زموږ دپاره دا د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې د ګوجر یوت فورم په نقش قدم باندې الله پاک زموږ یو پہچان جوړ کړو په دې ملک کې مخکې مونږ پاتې کېدو ګوجر شیر عالم خان هم په دې ملک کې مخکې و سردار یعقوب صاحب هم دا نور سپین روبي خو موږ یو بل نه پېژندو خو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې
دې قام کې د سردار سے پشانتي د جلات علي سے پشانتي او د دوی د پوره کورنۍ پشانتي الله پاک موږ لا یو د بالو یو دانه راکړي دا داسې خلک دي چې دې مشرانو خپل ژوند خپل مال خپل ژوندۍ مکمل ګجر قام لپاره وقف کړی دا بالخصوص ګجر شاه عالم خان په دې خبره باندې زبر الله په کور کې گواہی کوم چې زما شپږم مې شروع دا ما او سردار صاحب چې چیرته تلو سردار صاحب خپل بچو له ټیم نه ورکړي زیات ټیم هغه خپل قام لا او د خپل قام بچو له ورکړي د خپل قام د لپاره منډه تللی وي نو موږ له پکار دي چې موږ د خپل دسي مشرانو قدر وکړو او دسي مشرانو د لاس منامو لګو په قامونو کې دسي مشران ډېر کم تر پیدا کیږي د ګجر قام مشرانو او دا هغه سره سره ګجر یوټ فورم زمون د تنظیم د ګجر یو فورم موږ د دانی په کار چې ګورې موږ چې د ګجر قام خدمت کوو نه موږ د انسانيت خدمت کوو په هغه کې هر قام دی موږ په دغه مظلوم خلکو سره ورېږو چې څوک د تعلیم نه پاتې دي څوک د تعلیم تحصیل نه پاتې کیږي څوک هسپتال ته نشي تللی د چا د کتابونو وسته کیږي د چا د مدرسې وسته کیږي نو په خصوص ګجر شاه عالم خان او زما پورا زموږ یو کاروان واتس اپ گروپ دی کاروان سوډا چې گروپ ولې موږ زما د طرفه او زما د گروپ د طرفه څومره هم چې مالی جانب دا کیږي د ټولو مخکې په ګجر قام کې ګجر شاه عالم خان د خپلو مشرانو سره لاس په لامو راړي د ځمکې په مخ چې کم قومونو اتفاق کړی دی هغه الله پاک کامیاب کړی دی او کم قومونه چې په اتفاق کې دي الله هم د هغو مدد کوي زموږ مشران دا کم چې اورسي دي د هغو ډېر زیات محنت کوي او اوس نن سبا چې کم دوران روان دی په ورسیز کې دی او هغه دلته په بل کې دننه دی دا به وویل چې دا یو خاص دا ورسیز یو غټه ګټه ده هلته هر سړی او هر بچی او هر کس په دې خبره باندې پوه شوی دی چې دا خپل ګجر قام خدمت زما په ذمه دی او په خدمت باندې الله پاک میلاویږي علیمان وایي که نه وایي په عبادت باندې جنت میلاویږي او په خدمت باندې الله پاک میلاویږي چې موږ په تعلیم باندې زور ورکوو چې زموږ بچیان دې تعلیم یافته شي او هغه دې د نورو قومونو سره د تعلیم په ذریعه باندې مقابله وکړي د ټوپک په ذریعه نو د تماچې په ذریعه نو د قلم په ذریعه باندې موږ تاسو ته دا خواست کوو موږ تاسو ته دا اپیل کوو چې کوم مشران په غوا میخه پسې اوس نور ګرځئ هغو خپل ټایم په هغې کې پاس کوو خو موږ هغو ته دا خواست کوو چې زما د کشر کله لوړ په لاس کې به ورکوه د لوړ په ځای باندې دې بچي له قلم په لاس کې ورکړه د له کاپي په لاس کې ورکړه د له کتاب په لاس کې ورکړه پیغمبر علیه السلام ویلي چې knowledge is the duty of every man and woman even if it be in China په نارینه او زنانه دواړو باندې تعلیم فرض دی زموږ پیغمبر وایي خوا که چین ته بسې تلل ولې نه وي نن د الله مهرباني ده د الله رحم دی چې ځای په ځای باندې پبلک سکولونه دي ځای په ځای باندې سرکاري سکولونه دي که په سرکاري سکول کې یو ماشوم سبق وایي په سرکاري سکول کې کتابونه فری ورکوي خو که هغه ته کاپي نه میلاویږي هغه ته پنسل او شارپنر او ربړ نه میلاویږي زموږ سردار صاحب دا اعلان کړی دی چې زه به په کال کې وجوړه جامې وجوړه پیزار ورسره ماشومانو له کاپیانې به ورکوم هغه د ګجر قام ته تعلق د لارې نو زما په خیال باندې چې څومره بوج زما رسي زموږ په دې صوبه کې په صوبه کې د ټولو نه غټ ټاون چې دی هغه حیات آباد کې دی او هغه ته د هر طرف نه لار ده هر سړی هغه ته تللی شي په هغې کې داسې څه بونډریوال یا څه داسې دغه نشته دی البته دا یو سړی زما یو خپل ذاتي ځای دی او ما پکې 10 او 15 کورونه ټول په دیوال باندې چاپېره کړه بیا شخصونه ذاتي شوي دا د حکومت دی او دا لار د حکومت ته دا ځمکه د دې قوم ده په دې کې یوازې ګجر قام چې دغه نه متاثره کېږي په دې کې بره که تاسو وګورئ دلته کې زمونږ وروڼه دي هغه که د ډېرۍ دي که د هار دي که د کانجو دي د هغې ځمکې دي دلته کې زمونږ نه زیات هغې متاثره کېږي نو هغې به هم زمونږ سره په دې کې موږ به ترې مخکې یو داسې هم نه ده چې موږ وایو هغې ته وایو تاسو مخکې شئ او مطلب دا دی چې موږ به په تاسو وسیل چې سخته راځي په هغې کې به ترې موږ هم مخکې پر حد کې هغه زموږ وروڼه دي هغې به زموږ نه مخکې خو په دې مسله کې به راسره هغې ټیک ټاک ودرېږي شانه به شانه به راسره ودرېږي ولې چې د هغې ځمکې په دې کې هم دي
منګه د کوستان د قوم نه خلاف نه یو. په کوستان کې ګجرم پاتې کیږي، په کوستان کې کوستانه هم پاتې کیږي، او په کوستان کې پښتون وغیرہ نور خلک هم پاتې کیږي. او نه منګه د اترور د خلکو نه خلاف یو. منګه خلاف د هغه چا نه یو چا چې دا کار کړی دی، چا چې دا بې خونده حرکت کړی دی. ورونو منګه ټول ذمہدار خلک یو، چا لږ د چا ډېر. خو زما دا ایمان دی، زه خپله خبره کوم چې کم باغ زمونږ خرڅ شوی، نو زما دا کوشش دا خرڅ شوي باغ نه زه د شفتالو دانه د باغوان د اجازت نه بغیر یا هغه په باغ کې نه یا د هغه نه اجازت وانخلم، نو هغه زما د مرۍ نه تېرېږي. او انشاءالله که هغه د عدالت وي، که هغه مطلب د احتجاج وي، که هغه بله داسې څه خبره وي، موږ به د خپل قام سره او د شام بابا چې دی دا زموږ دویم کور دی. خاص کر خپله خبره کوم، دا زما دویم کور دی. نو د دې سره به موږ انشاءالله چې ښه په نره او د